تا زهرا بی بی در رحم و کرم نظر وکی بی بی دغ مجلس تا حضری وکی بر محمد اهل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. متمیان حسین، یقینا درد نه ډاکې شپې ورځې دي. رمضان میاشت دی د مولا امیر المؤمنین د شهادت شپه روانه دی مخته. د تاریخ الفاظ دي چې مدینه دی انده مولا خپل حجرې کې ناست دی. کسی چې د عباس قدرمنه مور ورته راغله، مولا علي ته د قدرمنه بیبي چی هی یو فریاد وکوی و د کربلا جنان حسین ایوا ورځ ام البنین وشړېدله، ایوا ورځ ام البنین وشړېدله. یا علی تما تخپلا نما خلا تو سماتا کلو الفاطمانا مولا جان تو سماتا کلو الفاطمانا حسین ظرف وڑ زڑک خلما گوالا یا ابا الحسن مور نمائی کلا واوردل خدایا مور نمائی کلا واوردل خدایا ما وڑو کی لور زینب وشړېدله، یتیمان دی خپل مور د ورته یاد شي مولا، یتیمان دی خپل مور د ورته یاد شي. مال دا زینب په خاور ولویدله، مولا مور نماز حسین واورید داسې ژاړي، مور نماز کله واوري حسین ژاړي. ما ګمان سبا کیا ولړزېدله، متمیانو مولا حسین باندې ورمله زهرا ډېره ګرانه وه. کلی د مور لما واورېدله، سترګې تاو کړلې
سترګې تو کړلې شیرینه مورنا سترګې تو کړلې شیرینه مورنا وړه ګلسوم په خاورو کې لستاله یا حسین و مظلوما حسین حسین متمیان حسین د تاریخ الفاظ دی قافله د کوفی دربار ته کله ناوته تاریخ یی حضرت مختار پاسېدو زنځیرونه یې وشلول سجاد مولا د ګیلو ګیلو کې مختار ته څه وایي یا جنگ ونکې ما سرت را دی دیر غلی وای یا جنگ ونکې ما سرت را دی دیر غلی وای یا جنگ ونا کی ټول لیار دی جوړی دالی یا تا علی سوری وکړې مختار وای یا علم دار شانډې مجمع کی لیے جولی یا مسرت رور زینب رخلی در بارتوای یا سکینه مختار وکسلوس تڑالی یا عباس چشو اکبر چشو مختار مړ شوی یا علی لور دربار تا چادر وستلی یا سکینه سرنی زخمی لسونه کی خلوی یا دا اکبر خوریوم قیدیوم روستلی وڑا بلبلت سوتے آئی یا و مختارا ما وڑا خوی گنا وسوائی یا ټول لیاریوم زنجیر کی جوړه ولی یا د اصغر وړو کسار مجمع کی وسوائی یا ورور خطول وینو کی الولی یا سیداری با پدی اترڑی وقت کی را شوی جن کا در سلگے محل کاوی رغلی یا حسین محمد وعجل فرجه د علی د مظلومیت شپه دی د عبادت د مصیبت د ژړا د ذکر دنیا نه لغوندې د زړه کاټ کولو شپه دی لغوندې مجلس طولاني شول زه کوشش کوم څه ډېر اذیت نه شو کام ټایم کې انشاءالله کوشش کوم څه خروغ مجلس وکوم څه بیبي سره شریک شوم
چونکه نن د بعد د حسین قدرمنه خور زینب ډیره غمجنه وي خو دې دپاره څه د مودي مجلس ته د حسین قدرمنه مور د رحم نظر وکي مو سره شریکه شي ډېر ښه روغ مجلس دی بلند اواز سره درود ووایو محمد و آل محمد باندې صل علی محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى ثم الصلاة والسلام على علي المرتضى والسلام على فاطمة الزهراء وعلى الحسن المسموم والحسين المظلوم والحسين المظلوم الذي رأسه من الكربلاء إلى الشام يهدى وحرمه من الكربلاء إلى الشام يسرى الذي قال في وقت آخره من الخيام يا زينب يا زينب ويا أم كلثوم وخصوصا يا سكينة عليكن مني سلام أما بعد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات هما صل على محمد وآل
محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ پروردگار عالم د تاسو دی نورانی پر برکت جامع باندې نورم د برکت و د رحمت نظار وکی. بیا هم خپل عادت په مطابق جامم خاروغه دی که کوم کسان راتلوغو تبلک زیم تکلیف نوی زه یو درود درته استام کم ارباب لاته سے ډیر نږدې راشه وریر لگ تاسو سره ما کار شتا دی لگ بلند آواز سره درود ویو محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد. د علی د شهادت وریځه دی د مجامع کې اکثر جوانان دی خاروغه جامع دی د پاره څلک جوش او ولولې سره عشق به اهل بیت عشق به علی سمیر عباس علمدار زیرت کې د علمدار د علم منوم کې د علمدار د علم ستون کې د زیناستی لګمینه سارا جذبه سارا بار بار عرض وشول سیوان نامات څنګه سره د منافق زړه باندې داد رچی منافق زړه باندې تیار رچی منافق و د مؤمن پہچان دے غبل سنری غد علی ذکر دی مینه سارا جامع سارا نعرہ حیدری ناکم کاروشی نوی ستڑے کڑے یا ایک ستڑے کڑے وی زدر تیب صدا علی نامی سالا دے انسان وجود کے طاقت رسی چاند سا اس پوری لسنہ نو اچھاد کری دعا لسنہ اچھاد کو مینے سارا نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. محمد و عجل. چونکہ ٹائم سارا ډیر کام دے مجالس کوم موضوع انتخاب مکڑے دے انسان کامل سنگین عرفانی علماء کرام تشریف فرما دی عرفانی و فلسفی موضوع دے دی د پاره څلک زیات ور باندې پوه شو ډیر به اطراف و حاشیو طرف ته نه څوم ډایرکټ څوم خپل موضوع طرف ته توجه خو ما سره دی ان شاء الله مجلس په بیدار ساتم کوم ځایو کې کا خو بیا ولی شو کم ما بیا شاک راځي چې یا ما کې شاک دی یا تاسو کې شاک دی یا د علی ذکر کې شاک دی خود مو عقیده دا دی څنګه ما کې شاک شتا څه د علی مانون کېم نه تاسو کې شاک شتا څه د علی مانون کیو نہ دا علی ذکر کے شاکستہ دے نعرہ حیدری دا سیدے کا نہ دے دا شاک والا مجلس نہ دے دا علی والا مجلس دے بیگا ما عرض وکڑل بیگا وریزی ما عرض وکڑل سپروردگار عالم انسان تا عزت ویر کڑے دے انسان تا شرف ویر کڑے دے انسان تا کرامت ویر کڑے دے انسان تا دا مولا علی علیہ السلام آغا حدیث میں پورا نکڑل مولا شعر شکل کی یہی پہلا نزکا تیش والم کن سلگ سڑی شوی جواب رکھو گا مولا حدیث شعر حالات کی مدر تا پیش کرل مولا رغل اندی دا پارا دی انبیاء رغلی اندی دا پارا دی صدرتوی چاہے انسان تسمکی باندے خلیفت اللہ یہ تسمکی باندے دا پروردگار عالم خلیفہ یہ تسمکی زینت یہ زمکہ تا دا پارا جوڑا شوی دے تسمکی دا پارا نئے جوڑ شوی سیئی مولا اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت وعالم الاکبر اے انسان دا کوشش و نکی دا سوچ و نکی دا تصور و نکی غلط نشی تیو وڑو کے انسان نہیں تیو وڑو کے موجود نہیں تیو وڑو کے مخلوق نہیں پروردگار عالم دا تا وجود کے کائنات پٹکڑی دی بیگا ما عرض وکڑل دا دا چا جملہ دے دا دا آغ علی جملہ دے کم سغن نظر کے کائنات توجہ مدے کانا غن نظر کی کائنات دمگی خلے کے غنم دانے برابر قیمتم نلاری غادر تایی ستڑیر عظیم یہ تا عظامت لارے قرآنم در تایی ستڑیر عظیم یہ چون تیزی سارا چونکہ مجالس کام دی توجہ مدے کانا قرآن کی چیئے مولا خودر توویل
څه دا یاد ولره هیڅکله دا تصور ونه کې څه ته یو وړوکی مخلوق یې ته کم قیمته مخلوق یې نه پروردگار عالم د تا وجود کې کائنات پټ کړي دي دوستانو دا یاد ولرو فخر سره پکار دی سر اوچات کې کله پروردگار عالم ملائکو ته د تا معرفي کوي ملائکو ته یی پیغمبر گواه دی د مددي اعلان پیغمبر ته یی پیغمبر ادما دا یاد ولرا هغه وخت یاد کا چې د تا پروردگار عالم ملائکو ته اعلان وکړل خود داسې ورته ونه ویلو چې یو موجود ما پیدا کوونکی دی داسې ورته ونه ویلو چې انسان ما پیدا کوونکی دی ورته یې ویلو زه غواړم ځمکې باندې خپل خلیفه جوړ کم څه شی جوړ کم خپل خلیفہ کسا عرض درتا کوم انشاءاللہ کله لږ مخکې لاړ شو همیشه د پاره خلیفہ څه کله جوړیږي کوم هر څوک د هر چا خلیفہ ویو کوم نشي جوړی دی جواب راکو هر څوک د هر چا خلیفہ خلیفہ د څه ته خلیفہ د نائب ته کوم ها د مولا مثلا وزیر اعظم د مولا پرائم منسٹر کله یو بل ملک ته چې دغه والا نائب د وی خلیفہ د وی کوم توجه مده کا نا لذا کوم یو کاس خلیفہ جوړی دیش اگر چې د مولا اکثر جاهل دي توجه مده کا چونکه د علی لیار څخه پرېګ دی کوم بیا د قرآن لیار پرېخلا قرآن کې یی من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا پروردگار عالم چاہتا علم ویر کی پروردگار عالم چاہتا معرفت ویر کی پروردگار عالم چاہتا علم و قدرت و معرفت ویر کی غطا پروردگار خیر کثیر ویر کی لذا ہمیشہ دا پارا سکوم چوکم غاڑو سا مشر جوڑ کو کم ټولو نه اول وکسو څه عالم دی کا جاهل دی گبراویگو ما کم علم نه مکسا علم نه د عمامي والا مطلب نه دی کوم قسم هر چا سره هر یو منصب د پاره هر یو کار د پاره خپل علم ضروری دی بیګام درته عرض وکړل کچېره غواړي لاړ شي اپریشن وکړي د سترګې اپریشن وکړي توجه مده جوانانو کانا کچېره غواړي د سترګې اپریشن وکړي یو درود ختم کا محمد و آل محمد باندې کچېره غواړي د سترګې اپریشن وکړي کوم بیا په کار دی وخت سي د سترګې ډاکټر ته لاړ شي خو هغه ډاکټر تاسو به کې څه چوک ټولو نه زیات ماهر وي کوم توجه مده کچېره غواړي د زړه اپریشن وکړي بیا تاسو کې سماته وخیا کوم څه زړه اپریشن د ټولو نه کوم یو ډاکټر کوي ښه ډاکټر کوم یو دی کبیا غواړي خپل بچه یو استاد ته حواله کې بیا ورپسې ګرځي کله انګلیش والا استاد غواړي انګلیش والا پسې ګرځي تاسو کې توجه مده کا کچېره د قرآن والا استاد غواړي د قرآن تاسو کې نه تا قسم په خدای وي روانه پریشان ده پاره دروازه د قرآن و د انګلیش ډاکټر ته وټاکې کا کچا درنه تاسو وکړل څه چې تا روان یې تا ورته ویلو څه فلانی استاد ته څه د پاره غواړم څه د بچي د زړه اپریشن وکم ویا کم څه در پورې کا وخندېدل ملامت کوي خو یې نه کوم لذا د هر یوې محکمې د هر یوه فیلډ یو متخصص وي دا یاد ولره که غواړې دین دپاره د دین تپوس وکړي بل لیار نشته دی که اهل بیتو ته رسیدی شي اهل بیتو ته ځان ورسوه که چیرې اهل بیتو ته نشي رسیدی د تا رسوي امام زمان سره نه وي د تا رابطه زمانې امام سره نه وي بیا ګبراو نشي یولسم امام درته ویلي دي که چیرې مو در سره ډایرکټ رابطه نه و بیا علي و سید علي سره رابطه وکړه تا به د مو مقام لمنې ته ورسوي بلند آواز سره که صدا یوه جمله درته کوم ستړي خو نه یو شوي
د یوه جمله درته وکړم که چیرې ډایرک کله کله یې کم څه زم انسان یم دا خبرې د کېږي یو انسان د بل انسان تقلید څه پاره کوي تقلید نه نشي خلاصېدی آسې کبانې کې وکړه تقلید نه خلاصی نشته د تقلید د څه ته جوانانو توجه ما سره دی که نه نن سبا ټولو نه زیاته حمله د اهل بیت و محبت و مرجعیت باندې کیږي مهدویت باندې کیږي څه خیال کرے کی اهل بیتو نه زمانے امام نه ورے کی د مو امید دی کم زمانے امام مرجعیت نه ورے کی تقلید د څه ته تقلید مطلب دا دی ست د یو داسې عالم عادل شجاع متقی پرهیزگار څنګه ټولې زندگی کې اهل بیت و اطاعت نه علاوه بل څه کار نه وي کړی جواب راکوه که او تا ته قسم په خدای سید علي خامنه‌ای به څه ګناه کوي نو چا ورنه تپوس وکړل که ورته دی څه کوم ټایم کې د مو جواني وه ګناه هم نه وه کړي نو اوس به څه ګناه کوم من کان من الفقهاء صائنا لنفسه یولسم امام حدیث دی کوم یو کاس علم حاصل که فقیه ورنه جوړ شول کم خود داسې فقیه نه صرف علم سره د نه کیږي ځنه کسان خو یې کم څه مو ته د سینې والا علم میلاو شوی دی مو د یم څه سینې والا علم صرف مولا امام مهدی علیه السلام په پورې وغه د بعد د سینو والا علمونه نشته دي غد بعد بچه قرآن و اهل بیت و نبا علم راخلی پکار دے علی سیستانی غنده 60-70 سال خواری وکے عبادت وکے ریاضت وکے علم حاصل کے غد بعدم صفاتوا ورکے کم بیئے ٹھنڈے نہ اوخ کی چی آسی نوی چا غلطی رسا روشی کم یو درود وی اپا محمد و آل محمد باندے مصورہ خیال دے خوان دی دیر نک دا مو در زندگی مهم ترین مسائلی دی مو پکار دے ٹچو قرآن و اہل بیت و سارا عرض موکڑا کچا در تویلو چنا ز انسان یم انسان دا انسان تقلید نکی تقلید دا چتی تا دا چا خبر اومانی بغیر دا دینا چا دلیل ورنو واری چونکہ غوان دے دا اعتماد دے یو درودو یا پا محمد و آل محمد باندے لگ بیو ظالبیام اخبلا جامع تازاکم کم دا علی ذکر سارا نعرہ تکبیر ستڑی شومات سورا خیال دے روزے آثار شتا دے گا کی دے شیزن و متوجہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حکم کچا در تویلو چا نانا ضرورت نیشتا دے تقلید ضرورت نیشتا دے تورنا تپوس وکا تقلید دے چھتے مولانا سے تقلید دے دیتے ہی سکوم عالم دے عابد دے تاور باندے اعتماد دے دا پیمبر و دا پروردگار عالم و دا امام اطاعت کی غالات لیارے باندے نسی فاسق نہ دے فاجر نہ دے فقیہ دے عالم دے شجاع دے توجہ ما سروی کا کلا 10 انسان در تا ملاو شول بیا معصوم در تا یہ صدقہ تقلید وکا تقلید دا دیتا ہی سب بغیر دا دیت سغنا دلیل اغاڑے تا دا خبر باندے عمل وکے تا کسام پا خودیوی کلا تا ڈاکٹر تا لار شے مطمئن شے پہلا در تا اجازت دے تا پوس وکے دا ڈاکٹر چرانگے دے دا دی نالج سورا دے سینسی سورا دے تجربائی سورا دے خیانت نکی کلا در تا پاتا ولگی دا ڈاکٹر در تا ویلو چا تریخ در نو باسم گردے در نو باسم لاس در نکٹوم کا غسار دا چیڑ وکڑل بیا مجتہدم مامانا کبھی دا غسار چیڑ نکول کا بیا ہر فیلڈ خپل عالم بھی پوئی بھی کا دا قرآن مجید و دا عقل فیصلہ آوے او کم ہر یوشی کی مو تقلید کون
خو څه د دین والا خبره راشي بیا مونږ علي پیژنو، نعوذ بالله. که څه د علي یو مظلومیت همدا دی مولا څه کله کله کور ته راغللی د خبره به اخر کې بیا وکړو. د مولا د دردونو درته پاته دی، د مولا د دردونو دوا بل څوک نه و د حسین قدرمنه مور بی بی زهرا سلام الله علیها وه. کله مولا ډېر ستړی شوی، تاسو ته پاته دی، زه درته عرض کوم څو ورځو کې دوره مولا کفارو نه دی اذیت کړی، مولا تورې کې ډېر زور و، کفارو نه زیات منافقانو اذیت کړی دی، خو بیا هم د علي صبر ډېر و. د جمله درته وکم څه مولا چا ژړولی دی؟ خپلو دوستانو. حقیقت دی، جاهل دوست نه دشمن خویږه. او لږ به انشاءالله درته عرض کوم څه دین نهج البلاغې کې ته د علي دردونه وکسې کم قسم دما په خدای وي خوب به در رانه شي. لذا علم مهم دی. علي راغلی دی، انبیا راغلی دي، څه پوهې ده کی څه ته ډېر قیمتي یې، اساني سره ښار څه جواب راکو جوانانو کا تاسو قیمتي یو، د تا قیمت که څه اوس مو وکتو د مو دا واړه بچي کا قرآن د دغو سینو ته لاړ قیمت یې نورم زیات شول کا دام دي نورو بچیو غوندي وکړه، خو قرآن سره نږدې شو، قرآن دغو ته قیمت ورکړ. اندی شان سره څوره حد کې ته قرآن ناطق علي سره نږدې کېږي که قیمت درته درکوي. علي ولایت انسان ته قیمت ورکوي. داسې دا مثال بار بار څه زه عرض کوم دې وجې نه څه موږ ته پاته ولګېږي، څه موږ ډېر قیمت لرو. پکار دی اساني سره خارج نه شو، پکار دی یوه وړه غوندې دنیوي شي سره علي پرې نږدو، د علي لمنه پرې نږدو که او که اوره خو مو علي منون که خو څه څوره پورې مو مرضي وي مرضي. دا خبره کله کله زه کوم که ما قسم په خدای دی که څه دا سختې خبرې دي، دردمندې خبرې دي، مو د هغه علي منون څه کوم د مو ذهن په مطابق وي. پوهېږو ده که نه د ما والا دي او هغه علي د مو منون څه کوم مو ته پیغمبر غدیر خوم باندې خیلی دی لاسې اوچات کړل، نه غا علی خدا نورو منل کا توجه مده کا نا غا علی امیر شام منل، غا علی دا نورو منل، غی سنگ منل، غی دس منل. علی تیویلو ستچینا مو با علی علی غگونم کو، مو با دتا احترامم کو، کلا دتا کور سره تیریگو سینے باندې بلا سمچے گدو، حکم زی کې د مو والا مال و دولت و جیداد و قدرت و اقتدار تا خاطراوی علی بیا د نه مانو. پوه شول لکه ما څوره خیال دی، څوره پوه شوي و همدوره حد کې درود ویو محمد و آل محمد باندې. نهج البلاغې ته لاړ شه، مولا علي علیه السلام درته یي څه ځنه حقونه تا ما باندې دي، تا ما باندې هم حق دی. یو حق د ما باندې دا دی که څه ګمراهي نه ده وساتم، بل حق د دا دی که څه ته خدای دی دنیا د پاره نه یې پیدا وکړی څه زرو روپیو باندې خارج شي، ایوې ټوټې ځمکې باندې خارج شي. علي درته یې کم د جمله واورو، خیر دی عربي کې ځکه څه لږ بم اطمینان و اعتماد زیات شي، د مو دا جامې ته به نورانیت هم ملاو شي. معصوم د درته یې څه د ما منونکیو دا یاد ولرو، لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، دا یاد ولره. کله د ما ولایت ته داخل شولې، د ما ولایت کې توحید هم شته دی، د ما ولایت کې نبوت هم را جامع شوی دی، د ما ولایت کې عبادت هم را جامع شوی دی. که لمونځ غواړې د علي ولایت نه یې راواخله. کله د ما ولایت ته داخل شوی کم علي دا ډېرې مهمې جملې دي، اسانې وانخلو. علي درته یې لیس لانفسکم
ثمن الا الجنه. تاسو د پر علی قیمت ولګي نو علی نظر کې د تاسو کمترین قیمت جنت ته جنت. مخ کې درته یې څه کله د تا قیمت جنت دی کا بیا یې واړې ټوکړې باندې خپل ځان خارڅ نه کې او کا ورور سره وړو شیونو وې نه د تا قیمت ډېر دی. قرآن تبم لاړ شو. قرآن سی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. د ځمکې کې څه شی دی انسان دا تا د پاره جوړ شوی دی. دینه بلتر آیام شته دی قاریان و حافظان موجود دی کوم ځای کې زه غلطي کوم لږه اصلاح وکړي چونکې موږ خو حفظ نه دی کړی. یو بل ځای کې چې سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. زمکه خو پرېږه ده زمکې اسمانونو کې څه شی دی خدای تاسو د پاره خلق کړي دي. و دا حدیث خو تاسو ټولو موریدلی دی کامانه ته یې څه نومو کې خو یزید هم شته دی یزیدیت هم شته دی غو د پاره یې خلق کړي دي نه که همداسې خو د کډوکي و د وینې و د غوښې قیمت خو که صرف وی که نو دا وینه غوښه هډوکی دا خو د یزید بدن کې کیدای شي مونه زیات وی خو د خوړل لږ ډېر کولو. نه دا قیمت نه لري. مولا درته صفایي قیمت څه شي دی توجه ما سره دی که نه. اوس پورې ما څومره خیال دې ستړي نه یو شوي قسم ما قسم په خدای دی نن و سبا کومه ورځ دی که دا ورځې دا بیا نه میلاویږي. ایوه یو حدیث دی د امام کم صلو صلاة مودع. مو خو غافل یوم کم مرګ والا تصور مو سره نشته دی خو لقمان حکیم خو حکیم وکم غد کله کله بچیو ته ویلو بچیو کوشش وکړو ګناه نه ځان وساتو توبه پرې نږدو ویلې ځکه فإن الموت یأتي بغتة ځکه څه مرګ د اچانک راسي همیشه مرګ ته تیار وم دی وجه نه امام یې که معصوم یې څه کله لمونځ کوې اواز د ما والا رسیږي که نه کله څه لمونځ کوې کم داسې لمونځ وکړه لکه دا د اخیری لمونځ وي. دا جمله واوره ظاهرا شته هم دي داسې تاریخ کې څه یو کس هغه ته 3 ورځې عمر میلاو شو یا مثلا تا ته قسم په خدای وي اوس درته اسرائیل راشي د امام والا محرم ورسره دی درته وایي څه تا خو نن د مرګ والا ورځ وه خو درته 3 ورځې مهلت دیر کوم څه کوې جی 3 ورځې ټایم درته دیر کوم 2 ورځې ټایم درته دیر کوم یوه ورځ ټایم درته دیر کوم 3 غنټې ټایم درته دیر کوم څه به کوې خو همداسې زندګي وکړه اخیری لمونځ د دې څه به کوې نشي کیدی څه د انسان سجده حسین غوندې شي خو ډېره به د تا سجده حسین ته نږدې شي. لذا کسې ما و تا وجې نه خو که نه دی کوم څه لږ بیدار شوم داسې یو تکړه غوندې کاس وي هغه به نارام ووایي دی مطلب دپاره یا رسول الله حیدری جزاک الله کما و تا وجې نه وي کم کسه غیر ورځې م درته عرض وکړل څه کله د خلافت اعلان وشول ملایکو ویلو څه کسه مو خوشتایو کم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک غواړو څه مو د تا تسبیح وکړو که عبادت غواړې مو د تا عبادت کوم ته ویلې انسان خلقت کې انسان دم عبادت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
د انسان و د جن خلقتم څه دپاره دی؟ عبادت دپاره دی. پروردګاره که غواړې عبادت درته وکړو، نحن نسبح ونقدس لک، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردګاره موږ پیداوندې دپاره شوي یو، پروردګار عالم کوم یو امر کوي هغه باندې عمل کوو، موږ د تا تسبیح کوو. حدیث قدسی کې ورته څه څه نه کوم، دا جمله خو درته کوم که خواندې دیر که حدیث دی نه کوم. کائناتو کې څه شی دي کوم هغه مو تاسو دپاره پیدا کړي دي. دا جمله واورو کوم لږه مینې سره حدیث دی زمې سره دي درته یم. کائناتو کې څه شی دي هغه مو تاسو دپاره پیدا کړي دي. یو انسان دی هغه مو چا دپاره نه دی پیدا کړی، خپل ځان دپاره مو پیدا کړی دی. څومره عظمت شول. لذا دی وجې نه حدیث قدسي د اورېدلی دی لږ د ایمان تازه شي. کله ملایکو ورته وویلو، ملایکو ته کیدای شي پروردګار عالم همدې حدیث په ذریعې سره پیام ور کړی وي چې ای ملایکې دا یاد ولره ته مه پیدا کړي یې، ځمکې اسمانونه مه پیدا کړي دي. دا یاد ولره ځمکې اسمانونه مه نه پیداولو، که پیدا مه کړي دي چا له مخه مه پیدا کړي دي. پیغمبر ته یې کوم حدیث قدسی کې یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، پیغمبر ادما که ته نه وې ځمکې اسمانونه به نه وو. لولا علی لما خلقتک، که علی نه وې ته به نه وې. یوه بله هستیم شته دی لولا فاطمه لما خلقتکما، پیغمبر ادما که ته نه وې ځمکې اسمانونه به نه وو، که علی نه وې ته به نه وې، که فاطمة الزهرا نه وې نه به ته وې نه به علي و نه به دا جهان و. او کم د ځمکې اسمانونه پنج تن پاکو له خاطره پروردګار پیدا کړي دي. ویلې دا څه واجې نه که دا هستی نه وی کوم دې دپاره څه ګبراو نه شو. دا یو توضیح درته دیر کوم، اجازت شته دی. او کوم اوس کې د سوشل میډیا زمانه دی، بیا یہی څه مولانا صاحب کافر شو. مو علا خلکو دپاره دا مطلب لږ هضم ساخت دی کوم. دا څنګه کیدی شي؟ کائناتو کې خو ټولو نه عظیمه هستی د پیغمبر دی کوم، هغه د بعد علی دی، هغه د بعد بی بی زهرا سلام الله علیها دی. تا خو الټا خبره وکړه کم نه کم. مو قرآن و اهل بیت و حدیث په مطابق څو پروردګار عالم قرآن مجید کې سی توجه مده جوانانو کنه که داسې حدیث درته چا بیان کو گمراه کولو دپاره جواب یې دا دی مو خو قرآن منو، مو پیغمبر منو، مو حدیث منو. پروردگار عالم قرآن مجید کی ویلی دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان و جن ما پیدا نه دی کړي، نه ما پیدا وول، که پیدا ما کړي دي دی د پاره ما پیدا کړي دي چې د پروردگار عالم عبادت وکي. دا یاد ولره که پیغمبر نه وي د پروردگار عبادت نه کیدل، که علی نه وي د پروردگار عالم عبادت نه کیدل، که فاطمه الزهرا نه وي توجه ما سره وي، که فاطمه الزهرا نه وي، علی نه وي، حسن و حسین بنو، بی بی زینب بنوا، که بی بی زینب و حسین نه وي اسلام نما بنوا. و دا جمله واوره که بی بی زینب و حسین نه وي نه به د اسلام نما وا، نه به د مسجد نما وا، نه به د خدای عبادت ذکر کیده. دیواج نہیں کم سکسا حسن و حسین دیوا جملہ معروف ہے دی الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقاء. اسلام راوستل خو پیغمبر دی کم خو کا باج کرے دی کم دا حسین وینو باج کرے دی کا باج کرے دی کم او کم خپل ځانو پیژانو. دا ابن زیاد و دا میسم مالک اشتر و دا علی والا ذکر زدیر کام کا دا اندی واجینا کلا صحیح مانو کہ تا علی امانے کا معرفت سارا بیا دا تا قیمات ډیر زیاتی گی، بیا بهشتم دا تا قیمات نه دی. دا خدا عام و خالقو توجه ما سارا دی. سو هستی دسی دی ظاهرا
عمار یاسر و ابو ذر دا کسان ورکې داخل دي. مخو بهشت پسې لګیا یو کم، بهشت لپاره د کوشش کوم کم، دا د علی عاشقان وو کم، مو د بهشت مشتاق یو کم. کله ته د علی ولایت کې بالاترین مقام ته ورسېدې کم، بیا بهشت د تا والا شوق لري. پوه به شوی وې دي جملې باندې. او داسې هستي شته کم څه د ولایت هغه مقام ته ورسېدو کم، څه بهشت په ویلو څه کله به ابو ذر راشي، ما د ابو ذر پسې زړه خوږېږي. زه به خپلو الفاظو کې درته ویم. لذا دا یاد ولرو دوستانو، ستړي نشو، ستړي ما شو. ویلې کله د حسین مجلس کې ناست وې که نن ماښام که ماتام نه لاړ شیم کم، بیا د کوفې حالات لغوندې ذهن کې تیر کاک، بیا د بی بی زینب د کور حالات لغوندې تیر کاک. علی ویلې علی شه. زه د یوه خبره ډیره کوم، څه د مصیبت دپاره مقدمه هم جوړه شي که د علی مظلومیت څه و، ما درته عرض وکړل. څه کله هم علی کور ته راغللی که بی بی زهرا سره وي خپل دردونه تقسیم کړلو. کله کله بی بی علی ته وویلو څه علی اورېدلي مه دي څه کوفې خلک د درته سلام نه کوي، مولا درته پاته دی. دوستانو څه ورته وویل، ورته د یی زهرا سلام خو واجب نه دی که علی دینه ډېر زیات مظلوم دی. علی غاج څه دي زه نه پوهېږم، دې جملې به د بی بي زهرا زړه ته څومره دوک رسولی. زهرا سلام مستحب دی، ما ګیله نشته دی، علی دوره مظلوم دی کم څه زه چاته سلام وکم د ما جواب هم نه راکوي. د علی ډېر دردونه وو دوستانو. درته پاته دی څه کله بی بي زهرا دنیا نه لاړه کم اورېدلي مه دي کم څه علي به بیا تلل د خرما والا باغ یو غزي کې کویانو خلي و غو سره بي دردونه بیانولو. د علي زړه به لږ سپک شول، علي ته چوک نه میلوېدو څه دردونه یې اورېدلي وې. خو د یوه جمله درته کوم، د یوه جمله درته کوم، نن زړه لږ پرېږده کم، لږ پرېږده د دنیا والا سوچونه پرېږده و علي کور دروازې ته ودرېږه. لږ به واورې څه د بي بي زینب ژړا د راځي غېږو ته که نه د راځي. خو دا یاد ولرو عاشقانو د علي درد نه به کله خبر شي. علي ډېر غیرتي و. دا دوه شیونه وساته، دوې درې جملې درته کوم خیر دی که زړه ته د درد میلاو شي. علی درد نه به آل خبر شي، کله د علی غیرت نه خبر شي. کله د علی غیرت نه خبر شي. تاسو ته د علی غیرت پاته شته دی؟ علی دوره غیرتی وکم نهج البلاغه کې موجود دی. که یوه مسلمان ته پاته ولګېده کم څه د یهودي خپې نه چا زیوار لرې کړی دی کم که زړي غیرت نه چاود شه بیا یې ملامت نه کو. اوس کې درته یم کم کله یوې یهودي حد کې حرمت وشي علي دا جمله کوي زه نه پوهېږم د زهرا کور ته کله ظالمان راغلي وي شاترم د بی بی وی غیرت د علی وی بیا به د بی بی څه حالات وي د علی به څه حالات وي. د جمله درته کولی شم کم خو د بی بی دردونه هم درته یو دوه ځای بیان کم. جوانانو تاسو زړونو نه قربان شم، تاسو غیرت ډېر زیات دی کم. تاسو خو اورېدلي دي کم څه بی بی خپل ځان دپاره نه، بی بی هم د علی ولایت کې شهیده شوي دی. کله دربار ته راغله د جمله درته کوم خیر دی مینې مینې سره یې واوره. بی بی یوه لاس نه حسن نیولی دی، یوه لاس نه حسین نیولی دی. یی څه کله راتله کم تاسو اورېدلي دي کم څه عباس علمدار غیرت علی والا غیرت وکم.
دا خو مې اورېدلي دي کوم څه کله بیبي مدینې کې مدینې نه روانېدله کوم کور نه راووته کوم بیبي به زړه ډېر ستړی کېدل ویلې چا ورنه تپوس وکړه ورته یې څه بیبي اوس پورې کور نه دی راوتلي و څه کله راووتله کوم کله یې قدمونه اخیستی کوم د عباس علمدار زیارات کې ناست یو کوم ډېر غیرتي عباس دی یې څه کله بیبي قدمونه اخیستی عباس په کښېنستل د بیبي د قدمونو نښانې وي ړنګولې السلام علیک یا علی ابن ابی طالب مولا د تا مظلومی و غیرت تم سلام وی علمدارا ته د غیرتی علی زوی د تا مظلومیت تم سلام وی یہی کله بیبی قدمونه شیخ لله عباس علمدار به قدمونه ړنګولو چا ورنه تپوس وکړل علمداره څه وجه دی څه وجه دی څه وجه دی دا جمله لږه مینې سره واوره یہی میړني عباس به ورته ویلو د ما غیرات کې دا نه ځایږي څه نه محرم د ما خور قدمونو نشانو باندې سترګې پرې مولا مولا زنه پوهیږم د لسم مازدیګر به فرات باندې عباس علمدار تانا لرزېدلی وي کوم ټایم کې به لرزېدلی وي دوو ځایو کې خو به یقینا لرزېدلی وي کم یو باغ ځای کې لرزېدلی وي څه کله وړه بلبله د بابا تانې ته ولاړه وه ظالم ورته رانږدې شولو یو ظلم یې وکړله شاعر غا جمله ویلي دی دا جمله درته یم ځکه خیر دی که ساخته در باندې راشي نن د ژړا والا شپه دی نن د ژړا والا ورځ دی د حسین منونکیو بیبي د بابا تانې ته ولاړه وه یی ظالم ورته نږدې شول شمر ورته نږدې شولو یو ظلم یې وکړل څه وشولو د شاعر والا دا جمله واوره حسین بیبی وړه وه ظالم چاپېړه ډېره درنه زه نه پوهېږم څه ویم دا جمله درته ویم که ونه یم خو ما څوره خیال دی نن یې ورېځه دی خدیم پرېږده وه هر څوک خپل انداز کې پرېږده وه پرېږده وه خدیم حسینه خدیم حسینه بیبي وړه وه ظالم چاپېړه ډېره درنه وه پړمخې پرېوته په تورو واوره واوره لږ مینې سره واوره معافي درنه غواړم معافي درنه غواړم معافي درنه غواړم واوره واوره زه نه پوهېږم څه فرات کې د عباس علمدار تنا ولرزېدله بل کوم ځای و بل کوم ځای و واوره کوم بل کوم ځای و بل کوم ځای و څه غځي کې حسین ډېر وژړېدل زه نه پوهېږم څه عالي به څه حالات و د حسین منونکي و بله کله د حسین قدرمنه خور تلې زینبیې نه روانه شي کوم دا جمله تا ته قسم په خدای وي واوره کله تلې زینبیې نه روانه شي کوم بل څوک نه دی د غیرتي علي لور دی د غیرتي عباس خور دی کوم ډېره ساخته دی دوستانو دشمن ته سوال کول ډېر سخت دي یی څه بیبي کله منډه شروع کړله کوم د حسین منونکیو یوه ځای کې بیبي شمر ته ودرېدله دوه لاسونه یې شمر ته جوړ کړلو غلی شوم درته غلی شم نه 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 هر څوک خپل انداز کې وژړېږو فرق نه کوي که زړه مچول شي د عباس علمدار کې ناست یو بل کوم ځای کې حسین ډېر وژړېدل یی څه کله مشره بیبي زهرا دربار نه واپس راتلله کوم تا ته قسم په خدای دې جملې سره مې ډېر کار دی کله واپس راتلله یو ظالم ورته لیارې کې ولاړ و आवाज में खामोश नशी का
د بیبي زهرا والا جملې دي، د علي د غیرت جملې دي، د عباس علمدار د غیرت جملې دي. یو ظالم ورته لیارې کې ولاړ و، زه درته نور څه نشم ویلی. دا هغه ټایم و څه حسن و حسین ډېر وړوکي وو، د حسین عاشقانو. یی څه ظالم یو جسارت وکړل. السلام علیکې یا فاطمة الزهرا، ورمنې د تا مظلومي ته م سلام وي. د حسین منونکو حسین د سترګې غړی، مولا حسن د سترګې غړی. یی و ظالم ظلم وکړل، د بیبي غوږو نه د مدینې چولو کې ګوشوارې پرېوت. غلی شوم کم درته غلی شوم. دا صرف د کربلا دستور نه دی، د حسین د قدرمنې مور ګوشوارې د مدینې چولو کې پرېوتلې. واوره دا جمله خیر دی. د حسین منونکو دا جمله درته وکم کم خیر دی څه لږ مې ذهن جوړ شي کم. دا جمله واوره تا ته قسم په خدای وي. یی کم مشران یی څه هېڅکله بچیو په مخ کې مور باندې ګزار ونه کړي. او کم یی څه یوه کس ښځه وویله، ښځه به ډېره ژړېدله. څو ورځې ښځه تا ته قسم په خدای وي کم لږ ذهن ما ته راکړه. څو ورځې ښځه ژړېدله. کله ورته میړه لاړ شوهر ورته ویلو څه ښځې ما خو دا تصور نه وه دومره سخته لګېدلي. ورته یی څه نه سړیه، زه د چا پیړې وجې نه نه ژاړم، زه د واړو وړکیو مخکې وویلم کله نه ما باندې ګزار شوی دی. ما سره واړه بچي مخامخ نه پوهې نه کېږي. د ما سلام د حسین قدرمنې مور ته وي. دا جمله واوره. د حسین منونکو یی مدینې کې کله ظالم ظلم وکړل، بیبي د مدینې چولو کې پرېوتله. دا جمله بس اخیری ذاکر د پاره کم. بیبي د مدینې چولو کې پرېوتله کم، د بیبي چادر باندې د مدینې ګردونه پرېوتلو کم. یی څه بیبي پارتله. دا جمله واوره کم زړه به د وسېږي. یی څه بیبي روانه شوله، حسن و حسین یې ګوتې نه ونیوللو، خو ما قسم په خدای دی کور دروازې پورې حسین مور ته سترګې نه دي غړولې. بیبي حسین ته سترګې نه دي غړولې. غیرتي شي او دا جمله واورو. کله بیبي د کور دروازې ته ورسېدله، یی څه یو ځالي حسین ته سترګې وغړولې. تا ته قسم په خدای وي دا زما اخري جمله دی. زړه کې حاجتونه ونیسو، زړه باندې لاسونه چېږده او غیرتي وکړم. کله بیبي د علي دروازې ته ودرېدله، یو ځالي حسین ته سترګې وغړولې. د ما مظلومه زویه التماس درته کوم، دوه لاسونه درته نیسم، خبردار غیرتي علي خبر نه کې. یی څه یاده جمله وه. مولا حسین ورته وویلو څه مورې زه به علي ته نه یم، خو دا راته ووایه دا مخني خانې به علي نه څنګه پټوې. مینې سره ووایه یا حسین. یا حسین و مظلومه حسین حسین. یا څه دربار کې ما سره وشول کوم ظلمونه وایي، خوږ زړه کې مې ډېر جوړ شول پر هرونه. زهرا بیبي آیي یا ما واړو زمنو ما یایو علي ته
یتمان د بال بزړنی شورونه یا دربار هول کمو نه یو خپل بابا ته وای مور تو مخلق وکسي آیاتونه یا پژړو دربار نه خوري ناستانه شوه یا مخنی وری د باران په شان رودونه یا پژړو دربار ته خوري ناستانه شوه یا مخنی وری د باران په شان رودونه یا وړي لور مور نه وړله سنت وکړه یا لکه بیا د زړه نه راوړلو دغونه زهرا بیبي لور ته څه وویله یا لورې زه خپلې پیشي پاره نه ژاړم یا تا پیشي پاره به جوړ وي بزرونه یا سکینه به ډېره ستړې شي غږ وکړي یا ډېر درانده دي ما د لاسو ځنځیرونه وړه بیبي څه وتهیي ترور ته یا وړې خپې مه ترورې ستړې شوې الوېږم المدوار پې ژاړي سرو شانډو سرونه یا لگا کینم یم سر در زمر بوسوه یا پشړه په وینې زوکې ګلزارونه یا حسین و مظلوم حسین یا متمیانو آقا صاحب د مزدګار ذکر وکړو و شاعر لیکلی دی حمید یا ایوا یتیمه جوړېدله یا حمید یا ایوا یتیمه جوړېدله مازدیګارو څه وړه سینه یې ویله غږ مې وکړو غریبه ما ته پرېږدوی غږ مې وکړو ما غریبه ما ته پرېږدو چا زخمي بابا ته لیده نه برېښلاله متمیانو بیبي کوم حال کې روانه وه سره ګلونه یې لمنې پورې ښاخ وو سره ګلونه یې لمنې پورې ښاخ وو یا همڅامه کربلا کې ورکه شوله یا نه اوس ګردنه اوس ګردن لاندې ولاړه وه یتیمه غږ مې وکړو کربلا یې لړزوله یا متمیانو وړې بلبلې به وړې خولې سات سویله یا لګم مخ لګم وړله سونه وګزوی یا ککراشه سکینه یتیمه شوله یا سدریفه داسې ډېر بختور شته دي یا کابل شپه خو په وښیو رڼا شوله یا حسین
اللهم صل على محمد وآل محمد لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار په حق عزت و عظمت محمد و آل محمد حضر جامع باندې رحم و کرم نظر وکړي. د دعا د قبلی دوش په ریزی دی امین لګمینې سره یو پروردگار د خلیل عبادت د عزدری د مولا حسین من خپل درگاہ کی قبول کی. پروردگار کوم سترګې د نازنین حسین د مولا غام کې وژړې دي قیامت پورې دې د سترګې و ما ژړولې دي سترګو ته دی دنیا کې خاروغه دعا دې امین ویو دي سترګو ته دی دنیا کې د مولا حسین زیارت قیامت کې د مولا شفاعت نصیب کې. فمخت محمد و آل محمد پمخت کا درمن ورمن پروردگار در تسوال کوم حسین من ان کی چیتم دی خپل زعمان کے وسط بخصوص د کرمشیا مظلوم دی پروردگار خپل زعمان کے وسط ہی وبل پنسبت مینا محبت زیاد کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام لخاطر پروردگار در تسوال کوم چا مسافران دی سفری په خیر کے چاکور کی بیماریانی دی بیماری ورنہ رفع و دفع وگرزے پا مخت مظلوم حسین کمو کسانو نظرونا ویرکڑی دی امام باڑے کے کپی کے نامی راغلی دی اندیشان سرا آغا دوستان سغا امام بارگاہ کے خدمتونا کی بار دمو والا زن سیکیورٹی والا دی خدمت کی حفاظت کی دمو پروردگار تی محفوظ والا ری چاہتے محتاج ماں کے دمو حیدر بھائی دیو دی دمو کیچن کے کمرون دی حق تا محمد و آل محمد دا خدمت ورنہ دا مولا در کے قبول کے. پروردگار در تسوال کم کمو کسانو مباندے زمون اسپرلی دی سوشل میڈیا پر ذریعے سارا کم کسان دمو مجالس کسی زنون اسپری پروردگار تغوباندیم در رحم و کرم نظار ہوئی. تاسو تا پاتا دی مولا حسین مجلس تا پارا امام برگاہ تا رتلو دا پارا یو قدم حسنات لری قطعان پروردگارا لیرے لیرے نا دمو سورا ورونا راغلی دی دوستان راغلی دی خویند راغلی دی میند راغلی دی پروردگارا ہر قدم پا بدلے کے ہزار ہزار حسنات ولی کلے کے پا مخت مظلوم مولا پروردگارا دا تقدیر شپیو ریزی دی دا دعا دا قبلی دو شپیو ریزی دی سمیر والا سورا مؤمنان دی کم کسان مربوط دی اطرافو کے سورا کلی دی پا حق تا نزنین حسین دغو مینس کی مینا محبت زیاد کے ہمیشہ دا دشمن خطری کی دی پروردگارا خطراتو نے دا دشمن محفوظ ولارے دا عباس علمدار سیورا دا دغو سارو باندے قائمہ دائمہ لارے دا مکم دوستان علماء کرام حافظان قرآن رغلی دی دا دغو توفیقاتو کے اضافہ کے قرآن سر چوکم ٹچتی عزت مندی دا دغو عزت کے نورم اضافہ کے پروردگارا کم کسان اور سارا مدد کی کم کسان اور تحدیے ویر کی قرآن خانیو دا پرا اور سارا رابطہ کی تی کورو باندے برکتونا نازل کے خپلو حقدارانو شہید حسینی امام خمینی جملہ شہداء اسلام شہداء مدافعان حرم شیخ نواز آغا شیخ رجب علی آغا دا قوم شہداء دا دی علاقے دا سمیر شہداء نو گزشتہ مرحومین دا جامع مرحومین جامع سارا السورة المبارکۃ الفاتحہ سارا دا صاحبان نظر حقدارانو پاک السورة المبارکۃ الفاتحہ. دمو بوریر بزرگوار دی اتر بیمار دی امریکے کے پروردگارہ صحت کامل و عاجل ورطا عنایت کے کم کسان نظرونا افطاری کے حصہ خلی ننم دمو کے سر بائی دیو سارا دتر افطارے دی پروردگارہ تددغو قربان دی برکتونا نازل کے مو نن ملاقات وشول دمو حدی ذاکر بزرگوار والد صاحب سارا تازید استرگو اپریشن شوے دی صحت کامل عاجل ورطا عنایت کے دمو جامع کے مشران دی صحت و سلامتی و عزت سارا طول عمر عنایت کے زنو کسانو التماس سے دعا کری دے التماس سے فاتحہ کری دے پروردگارہ طور باندے رحم و کرم نظار رو کے دید پارت صدمو دا دعاوانی قبولی شی صلوات کے دیر طاقت تے و غسارہ نجف علی ریاض علی فرمان علی مسافرین دی ظاہران دعا التماس سے دعا غدیر حسین طرف نہ گلزار حسین دا پارا فاتحہ مولا حبیب علی
حقدارانو دپاره فاتحه غواړي شهید خالد حسین شهید خادم حسین همداسې مسافرینو دپاره ظاهرا زوار حسین یا څه نامه یې دی زوار حسین پروردگار التماس دعای کړي د تی کورو باندې برکتونه نازل کې شاته محتاج ما کې د دپاره سمو جامع باندې پروردگار رحم و کرم نظر وکي بلند آواز سره یو درود وي محمد و آل محمد باندې بس بار بار فاتحه کوشش کو کن څه فاتحه لګ د خال کم ستړي وي ټولو والا حق ادا شي بیام جامع سره سورۃ المبارکۃ الفاتحه د کوم کسانو ذکر وشول چا اوس نظرونه را ورسولو پرورده او څوره قبرستان ولدي د یو خبره ما پزړه شو دوستانو ان شاء الله بیا بم درته عرض کوم کسا نن سبا ورځه مخصوصه کو مولا علی سره تاسو څوره حقداران دي دکې شک ونکو کا تاسو ویو څه مولا نن مخبل مړیم پویرو خپل فاتحیم پویرو چاته اذیت نه رسوم خپل ټایم هم نه خرج کوم دی د پاره څه د چا والا مثلا کا مړی شوی دی نوی مړی غو غام هم نه تازه کوم نو تاسو صرف د یو کار وکړو ز ضمانت سره درته يم څنګه نه زیات ثواب براسیږي او غځه کې ور په فاتحه وکړو نور سبا والا و نن والا ورځ عذر مخصوص کو مولا علی سارا مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ته د علی عذر کوم نو ان شاء الله کا تاسو ما سره دي شي کې موافق و د ځنه شیونه به خصوص کا صدا په دې خود ما او تاسو یې صد فاتحه ثواب دغزي نام راسیږي خو کلاړې صرف دې د لپاره ثواب سي ني ثواب شته نه سر رسم دي عبادت نه رسم نه جوړو نو ان شاء الله نن و سبا ولکم اورېزه دي دا عذر به مو مخصوص کوم چا سره علی سارا چاته عذر کوم زمانه امام تا نو ان شاء الله کتا سودی باندې موافق و متافق و مینه سارا بلند آواز سارا بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل بس مستوجه الزيارة السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین